بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو بل ملګری دی اصل خان نمایي کوم دی نه د پنډۍ نه راغلو او موږ په اجتماعي دنده چې کوم دی د ادمګرو په 11 تاریخ د 4مې میاشتې اوس بیا راغلی، اوس ورته خپله ویده څنګه دی؟ السلام علیکم ټولو ته سلامونه پیش. زه پنډۍ نه راغلی یم. ما ډېر ملایانو د پنډۍ دم لاړې یم. هغه هم راته همدغه ویلې چې تا سره هېڅ نشته دی. پوه شوې؟ دلته راغلم پېښور کې مې یو کس راته ویلې چې تا سره یو زه به لاسونه کټ کړم. خو د ما امید بیا ډېر مات شو. زه تلم، ما زه خپل ځان هم تنګ راغلی وم. زندګۍ ما ټولو ته مرض ور اچولی، ولې کور کې هم تنګ بار نه بار وتی شوم، کور کې وم. زندګۍ نه ډېر تنګ راغلی وم. نو دلته دې موږ یو ملګری دی، الله دې ژوند ورکړي، الله دې خوشحاله ساتي. نو هغه راته ویل دلته حاجي صاحب دی، پوه شوې؟ دلته دې به وځم انشاءالله. چې دلته راغلم الحمدلله نو زرو و جوړ یم. نو زه نورو خلکو ته هم همدغه وایم انشاءالله چې نورې چېرته هم مخکې پوه شوې دا خلک جعلي پیران ولا جعلي پیران ناست دی، هسې به ځانونه هغه جوړ کړي، هېڅ فایده نشته. هسې خرچې مرچې به کوي، فضول دي. ما هم ډېرې پیسې لګولې پوه شوې، خو هېڅ فایده یې ونه کړله. دلته راغلم الحمدلله الله شفا راکړه. او زه دغه ملګرو ته ټولو ته دغه وایم پوه شوې چې هېڅ چېرته هم نور مه ځئ، همدلته راځئ انشاءالله تاسو ته به الله شفا درکړي. دغه ملایانو نامې موږ نه اخلو، دا به غریب بېهوشه کېدو او دمګرو به ورته ویل چې مطلب که تا باندې چا جنت راوښت نو موږ به دا ګدۍ پرېږدو. مطلب دا چې پیریان نشته، ته هسې دروغ کوې. او دا چې کله موږ دلته راغلو نو ما په جنت والا حاضري وکړه. الحمدلله الله پاک شفا وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو کس سمین الله نامایي وه او پېښور اوسېدونکی. دویم تاریخ د 15مې میاشتې راغلو، دغه سره 2 هندو جنات وو. نو موږ ورته علاج وکړو، تقریبا میاشت بعد بیا راغلو. الله پاک په والي ځان سره شفا ورکوي. خپله بېرته وایي چې دغه چا نه علاج کړو اوس څرنګه وي. السلام علیکم. ما چې دی چې په پېښور کې څومره ټاپ ملیانو دی غونډو ته زه ورغلی وم. غونډو به رامنې فل کوشش وکړه، کوئی تکلیف هر څه یې راکول، ملیانو د جناتو دواړو راکول. او مولوي صاحب د خدای باج لري چې څنګه ورته راغلم اول ځل سره بالکل روغ جوړ تیار تکړه شوم. انشاءالله اوس بیخي څه تکلیف نشته دی ماته. زه به ډېر زیات پازابولم او تاسو خلکو ته دا دغه پیغام درکول غواړم چې بل یو ځای ته مه ځئ، ډایرکټ دې مولوي صاحب ته راځئ، بل ځای ته مه ځئ. چټي خپل خرچونه مصرفونه دا شي نه مه کوئ، ډایرکټ دلته راځئ او بس مولوي صاحب څه کوي زه ګارنټي درکوم چې تاسو به جوړېږي. الله په حکم سره. شکریه. دا موسی نامې والا یو کس وزیرستان سره تعلق ساتي. دغه باندې 4 جناتو 21 تاریخ د 3مې میاشتې راغلو، نن 31 تاریخ دی د 5مې میاشتې. الله پاک ښه کړی په خپله ځای ته وایي. تو څه نوم؟ موسی. ته کوم ځای سره تعلق ساتې؟ وزیرستان کې کوم ځای؟ غټ کمر. ته اوس څنګه چې راغلی؟ ټیک یې. ته چې مونږ تللی اوس راغلی، دغه درمیان کې ورته بیا پیریان راغلي؟ نه یې راغلي. بل چا نه علاج کړو نه مخکې؟ چا نه کړو؟ نه یو ټیک. دلته ټیک شوې؟ مطمئن یې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو 2 کسان دي د بڼو سره تعلق ساتي. یوه تحسین الله نومه او بل عرفان الله نومه. دغه دواړو چې کوم دی د سایکاټري علاج کولو تقریبا د ډېرو ډاکټرانو نه علاج کړی دی، خو غریبانو نه پیسې مو لګېدې، تاوانونه هم ترې وشو. دا دواړه موږ ته نن راغلو، په دواړو باندې ما جنات راوښتل. تحسین الله چې کوم دی دغه سره 4 هندو جنات وو. نو دغه یې د 4 کالو نه تکلیف ورکولو او 4 کاله دماغ علاج هم کړو. عرفان الله چې کوم دی هم دغسې خبره چې دماغ علاج به کولو او دلته جناتو په حاضري وکړه. نو اوس به تاسو په خپله ووایو چې تاسو چا چا علاج کولو څه حساب دی؟ بالکل مو لکه په بانشي مې علاج کړی ده. ډاکټر جاوید اختر صاحب نه هغه سایکاټري اکسیسټنټ پروفیسر ده. او مو ډاکټر مهران صاحب نه علاج کړی ده. هغه جی کین پروفیسر ده، اکسیسټنټ پروفیسر ده. او چې کوم په بانشي سایکاټري سنټر ده نظیر ډاکټر نظیر صاحب څنګه هغه کا مو علاج کړی ده. او حالانکه دغه نه به دوران ډاکټر امیر عباس صاحب ته تر دې وروستلو واده کوم علاج وکړ. بیا نه بس بیا لوړلو حیدرآباد میډیکل کمپلیټ شو د هیل شلو او زه کوم د 12-13 دن تېرې کړه. بیا نه بعد بیا فریغ شلو. بیا روغلل ډاکټر پروفیسر ډاکټر محمد دریس دیدري صاحب ته. او حالانکه مو دغه بیماري ونه او زه خو جنات یې نیولی او مو مسله دغه نه وه، مسله د جنات مسله وه. اوس مې حل شوله او دا ملګری وات یې شوله. زه ډاکټر امیر عباس ته تللی
वो मसला में न हल के था गली दौरी में खड़ल वो डॉक्टर अनवर शाह था तला वो डॉक्टर हमें आवास वो लगा किस्मा दवाई लोग रखो लगा इलाज में न किया जो वो सरदार आराम था तला वगैरह में जोत कोरस को पैवा तारीखा में का कोरस न खर के बिया कारी महमदुल्ला तरह एक तरह में मिसाल इलाज वो शो सालेर जिनात भी हिंदू जिनात एक सर में खुदाई पाकल कहा कारी मोहम्मदला चार ओकड़ा और जवाब कल अमीर को डेरे देश लगा शरीर दली अमीर चार लगा कवाई नजला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोंग दा मकसद دا نه چې موږ د ډاکټرانو بدنامي وکړو دا ډاکټران چې کوم دي هغه غریبانو سره خپل علم دی هغه چې کنده بس خپل ایکسرې او ټیسټونه ودا کوي نو مطلب مې دی چې زیاتره چې کم سایکاټري ولا مریضان دي هغه زیاتره د جنات ولا مسله ای او کوم چې موږ د جنات ولا مریضان دي دا سایکاټري ولا ورته چې نه دا د جنات ولا نه دا د سایکاټري ولا مریضان دي دغه غریبانو تاسو په خپل وسول یو د ګلې نو د ډیر خلک ټول موجود نوستي چې دغه ټولو خلکو صحیح شو دغه ټولو خلکو په مخ کې په جنات راوستو او جنات ویل چې دغه د څومره تاوانونه کړی دا مطلب پالتوی مونږ جنات ورته تکلیف کړو که چاته دا مسلې اشټي تاوانونه ما کو د خلکو غریبې دي ان شاء الله چې کار په 10 لک روپیا کېږي نو دلته 100 روپیا کېږي نو هغه 100 روپیا ته واره کېږي والسلام بسم الله الرحمن الرحیم شبیر نامه کاسته د وزیرستان سره تعلق ساتي او دغه لمون دم کړو اجتماعي کې دغه باندې موږ جنات راوستلو هغه جناتو تعداد ډېر زیات او کافر هغه ته موږ سزا ورکړه په 15/3/21 باندې ونن د 31/5/21 د مریض بیا راغلی ته څنګه ورونه اسوره ته کوم ځای وزیرستان کې کوم ځای د تخیل ته موږ نه مخکې چانه علاج کړو یک کړم د پیریانو والا چانه کړو کلی کې مولا کله کوم هغه سره خنشي نه شو او ډاکټر ماکټر چانه ډاکټر عبدالله ثابت شاه هغه نه کړ د ماغو ډاکټرو د مای دول و مای دی ولا او چې موږ نه تلې مطلب یو پیریان در باندې راځي بیان دی راولي به شي یا بل څه نه به شي نه مطمئن نه دا غفران نمایو 1/1/2021 کې موږ نه علاج شروع کړو د میرګي والا او د میرګو مسله د شپږو کالونو والحمدلله موږ ترنن په 30/5 باندې څلور د مونږ پورا کو والحمدلله د جټکې مټکار څخه ختم شو ته اوس په خپل ورته ته کوم دې سره تعلق ساتي وزیرستان چې وګڼه وزیرستان سره ته څنګه جټکې مټکې د څنګه نګر باندې راغلي چې موږ نه دم چالو کړه په 15 میاشتې کې باندې جټکا بیا راغلي نو راغلي ٹھیک ہے بدن کې دردونه مرونه چې محسوس کړي هیڅ نه محسوس کړي مطمئن نه